السلام علیکم. د پنځپیریانو د شیخ احمد جمشید صاحب د بیان لږ واورئ. نن مولیان بدبخت چې دي د ووټ دپاره د کرسۍ دپاره د دې ابوبکر صدیق د دشمنانو سره اتحاد کوي لګیا دی د اقتدار دپاره د هغو سره چې دی روغه کوي هغه د سینو سره لګوي. نو زه وایم موږ ته دا اتحاد منظور، موږ داسې اتحاد نه اصل کې زه دا خبره کومه، زه ټول مولیانو ته یم چې دومره وایئ چې بیا هغه تاسو برداشت کولی شئ. دومره مه وایئ چې یاره ته اوس په سټیج باندې ودرېږې او هغه ووې چې بیا سبا له ته په خپله خبره ستومانئ. اوس د مولانا صاحب یادوي چې د مخکینی بیان دی، اوس خلکو راوچت کو، خلک یې شیر کوي او خلک یې رالي او د مولانا صاحب دغه تصویر ورسره لګوي. نو زه دا وایم چې دومره وایي چې بیا پې ستومانه نه یې. اوس دا تاسو ته ښکاري دا د دیو مشر، د دیو د جماعت امیر دی او هغه هم د شیعګانو سپورټر دی، د شیعګانو سپورټ کوي، شیعګانو سره میلاو دی. دغه تاسو ته تصویر ښکاري. نو دومره وایي چې سبا له تاسو په دې باندې بیا ستومانه نه یې. بله دا ده چې اوس د پی ټي آی او د دې شیعګانو د دیو چې کوم انضمام وشو، دیو وایي چې هله تاسو د خپلې کرسۍ د اقتدار دپاره د دیو سره اتحاد کړی، اوس که مونږ کوو نو خیر دی که نه. نو زه تاسو ته دوه خبرې وکړم، یو انضمام دی او یو چې کوم دی اتحاد دی. دې دواړو کې فرق دی. انضمام او اتحاد کې تاسو فرق څنګه کوئ؟ ګوره زه تاسو ته وایم اتحاد دا دی چې مونږ د شیعګانو سره د دیو سره مونږ اتحاد وو، خو دا زمونږ ماتحت وو چې مونږ څه ویلو هغه به دیو کول. د دیو نه چلیده بلکې زمونږ چلیده، ځکه چې زمونږ سره اتحاد وو. اوس چې کوم دی د دیو انضمام دی، نو انضمام چې دیو وکړو نو اوس د شیعګانو اختیار دی په دیو باندې. شیعګان چې څه وایي دیو به هغه کوي، چې شیعګان څه وایي هغه به دیو کوي، او چې شیعګانو ته څه حکم وکړي هغه به دیو مني. ځکه چې دیو اوس د شیعګانو ماتحت شو، ځکه انضمام یې وکړو د شیعو سره، نو شیعو سره زم شو، یعنی دا دواړه برابر شو. اوس چې شیعه ورته څه وایي دی به هغه کوي. بله خبره دا ده چې دیو وایي چې یاره د مولانا صاحب دا دغه یادوي که نه چې یاره دیو د غلو سره و، دیو د غلو سره ولاړو، د شیعګانو سره ولاړو. نو اوس داسې دي هغه خبرې کوئ چې سبا له یې ازمولی شئ، سبا له هغې باندې تاسو ته پیمانتیا نه وي. دیو په مولیانو کې دا شی دی چې لوسپیکر ته وخیږي بیا ورته صرف ځان ښکاري، دا نوره دنیا ورته نه ښکاري. زما مراد یوازې پنجپیر اهل حدیث دا نه دي، زه خپله هم یادوم زمونږ دا چې وخیږي بیا د دیو نه هم څه ورکي، څه لاره ترې ورکوي، کله خوبونه بیانوي، کله چا پسې منځونه نه بخي، کله څه کوي کله څه کوي. مونږ ټولو له پکار ده چې اعتدال نه کار ولو، مطلب داسې خبره وکړو چې هغه بیا سبا له ضایع کولی شو مونږ. نو خبره چې وکړي نو بیا راشي کیني یاره زما نه غلطي شوې ده او ما دا خبره کړې ده، زه پوه شوی نه یم. نو چې نه یې پوه شوی په وخت باندې خبره کوه چې کومه خبره صحیح تاته لګي. نو اوس ته چې وخیږي نو بیا راته ورغرده نه ختایي چې څه دې وویل او په چا باندې ورلي. نو د احمد جمشید صاحب د په مولانا صاحب پسې لګېدلی و چې مولانا داسې او دې چې کوم دی نو د شیعو سره او د صحابو د دشمن سره اتحاد او دا او هغه که نه. او بل طرف ته اوس چې کله د هغه سره ولاړلی امیر محترم یې ولاړلی شیخ طیب صاحب، نو اوس دې ته څه نه وایي، پکار ده چې ده پسې خصوصي دغه کړی وی ویډیو چې یاره دا خو زمونږ د جماعت کس دی او غلط کار یې کړی دی، نو زه د دې سپورټ سره نه کوم. پکار ده چې د دې مخالفت یې کړی وی، دی چې کوم دی دی باندې یو کلیپ کړی وی چې یاره دی ښه کار نه دی کړی. نو اوس مولانا صاحب اتحاد کړی او دیو انضمام وکړو، اوس په دې باندې خاموش دي. نو پکار ده چې د دې مونږ مخالفت وکړو چې مونږ انضمام، مونږ زم کېدل د شیعګانو سره نه منو، مونږ د دې مخالف یو.